بسم الله الرحمن الرحیم. دا وختي په تانه غالېږي کې موجود یم په 13 ورځ د سوات په اهم چیک پوسټ باندې په بھاری مقدار باندې اعلی کوالټي چرس او دغه رنګي شراب او آیس نیول شوی دی. په هغې کې نن پراپر چې دی ډیټیل معلومو چې کوم ملزمان چې دی هغه د دوی په ورقه کې راغلي دي. بیا د دې نه بعد چې دی کوم ځای ته مال سپلای کېدو په هغې پسې هم دوی چې دی ډونډ لګولی. د سوات پولیسو په دې روجه کې د لنډاکي په اهم چیک پوسټ باندې د دې نه مخکې چې دی هم د اسلحې سمګلینګ ناکامه کړی و. دغه رنګې د دې روجې په میاشت کې د شرابو او د چرسو او د آیس د ګاډو په ذریعه باندې ټرانسفر کېدل. د دې له ټایم چې دی هم داسې ټایم سمګلرانو ټاکلی و چې په دغه ټایم باندې اکثر د مانځه د روژه ماتې اکټیویټیز خو بیا هم د لنډاکي پولیس بریالي شو. نن چې دی په دغه باندې د ډي پي او سوات قاسم علي خان چې دی هغه هم د خوشحالۍ اظهار کړی دی. انعامات چې دی هغه هم د لنډاکي پولیس انچارج او د هغوی کم اسفایان چې دی هغوی ته میلاویږي او زموږ سره اس ډي پي او باچا حضرت او انویسټیګیشن اس ایچ او مشرف خان او د لنډاکي چیک پوسټ انچارج محمد رحمان صاحب چې دی هغه زموږ سره موجود دی. موږ به تفصیل معلومو د اس ډي پي او باچا حضرت صاحب نه چې آیا د روجې په دې میاشت کې په سوات ته دا دومره لوی منشیات راننوتل دوی ته اطلاع وه که نه دوی په خپل ټیکنیکل طریقه چې دی د دغې ګاډو د خوفیا خانونه چې دی دا منشیات برآمد کړي دي. دا راته ووایه ډي اس پي صاحب چې دومره لوی شراب یا چرس یا آیس د روجې په دې میاشت کې یو خو دا د برکتونو میاشت ته سمګلران بیا هم نه قلاریږي. په دې هو نه پوهېږي چې یاره د سوات پولیس قلار شي که مونږ قلار شو نو تاسو قلاریږئ که سمګلران په دې راته لږ تفصیل راکړئ. اطلاع وه سورس اطلاع کړې وه ستاسو خپل ټیکنیکل ټیم چې دی د هغوی کمالاتو دا تفصیل دا سره لږ شیر سهیل بچا ستا تاسو بیا د راتګ مننه او د دې حوالې سره ځان اپډیټ کولو خلکو ته میسج ورکولو زموږ د پولیس متعلق یو میسج خلکو ته کمیونیکیټ کولو په حوالې سره تاسو ډېر مشکوري. لنډاکي سی پي باندې یا سوات ته په انټر کېدو باندې چې زموږ څونه سی پي دي ځوانان ښه الرټ دي او ظاهره خبره ده چې کم سړي سره جرم تړلی د هغه څه نه څه کمې د هغه ویزیبیلیټي یا د هغه پیس ریډینګ یا د هغه اکټیویټیز هغې نه هم سړي ته څه نه څه پته لګي چې یاره د ده انټرسټ دی سوات ته د راتلو یا د سوات کې څه کوي. دې حوالې سره تاسو ته پوښتنه وکړو چې یاره تاسو ته انفارمیشن وي نو د انفارمیشن نه بغیر خو کار نه کېږي. چې انفارمیشن نه وي نو کار هغه شان ته کې رسایي نه کېږي. دا مین چیک پوسټ دی په دې باندې تاسو ته پته را ډېر لوی ګاډي ځي راځي. دغه رنګې په دې کې ډېر خلک دي چې غریبانان ته ایمرجنسي تکلیف ورته په تادې باندې د دې خلکو دا کم چې ورانکاري دي د دې په وجه باندې هغوی ته موږ پولیسو دواړو ته مشکلات دي. خو د پبلک د تعاون په برکت باندې دا چې کومه زموږ مخې ته چرس د دې هفتې پراته دي او یا شراب د دې هفتې مخې ته پراته دي په دې کې د موږ د پولیس والو اخلاص او د ډیوټۍ سره محبت او خپل فرایض پیژندل چې دا شامل دي. په دغه برکت باندې الله تعالی موږ له کامیابي راکوي او زه بیا خبره کوم چې کله ته مخلص یې خدای پاک به درته د غرونو لارې اسانوي. زموږ پولیس چې دي یا چې کوم په ډیوټۍ ولاړ دي د هغوی د اخلاص نتیجه ده د هغوی د پیشاورانه صلاحیتونو نتیجه ده چې کوم غل یا کوم موږ ورته سمګلر وایو هغه په کم تکنیکي بنیادو باندې د دې چیک پوسټونو نه د پار کېدو کوشش کوي. هغه کوششونه موږ ناکام کړي دي او الحمدلله دغه منشیات چې چا راوړه هغه معلوم او چې چا راوړه هغه معلوم او چې چا نه راوړه هغه معلوم. نو دې حوالې سره مونږ به هېڅ قسم څه د چا سره نرمي نه کوو. په منشیاتو کې به زیرو ټالرنس پالیسي او زموږ کوشش دا دی چې مونږ په پیس په داسې طریقه باندې چې دې سمګلر ته هم دا میسج لاړ شي چې یاره زما سوات نواتې چې دي زه خامخا به زه ګیرېږم. نو زموږ ځوانانو ډېر ښه کار کړی دی او کار کوي لګیا دي او امید دره به ساتم چې همدغسې دا تسلسل به جاري. دا راته ووایه ډي اس پي صاحب چې د سمګلرانو د دې لپاره ګاډي هم چې دي نوي ګاډي ورته دغه کړي بیا هغوی ماحول خپل سټایل هم داسې جوړ کړي. 13 ورځ ستاسو د لنډاکي چیک پوسټ اهلکارو یو ډېر های پروفایل ګاډی ودرو چې ته هم موجود وې زه هم موجود وم. نو دا تاثر هم ختم شو چې یاره رقشې والا تنګئ یا سوزکي والا تنګئ. خو ستاسو د لنډاکي پولیس هغه خلکو ته هم لاس اچوي چې په هغې کې سرکاري خلک هم پولیس او اف سی او
انټي نارکاټکس اهلکار چې دی هغه هم ستاسو په ورکه کې راغلي، په دې لږ تفصیل ډېر زبردست خبر دی وکړه. دا درېیمه کاروایي چې دا هم د سی ان ډبلیو اهلکار دی، دا اوس چې نیوی شوی دی دا هم په سی ان ډبلیو کې نوکر دی، اهلکار دی، دې نه مخکې پولیس اهلکار دی، هغې نه مخکې این اف والا دی. ستاسو په ذهن کې په سوچ کې دا خبر راولم چې د هغې د های کورټ نه هم ضمانتونه نه دي شوي، سپریم کورټ ته لاړه. یعنې دا خبره چې سمګلر زموږ د ټریپ کولو دپاره، د دوکه کولو دپاره یو سرکاري ملازم استعمالوي یا سرکاري کارډ استعمالوي یا ایلیټ کلاس ځان استعمالوي. زمونږ د چا سره بدي نشته، خو زمونږ د جرم سره هغه چې کوم سړی د جرم سره ځان تړلی دی زمونږ د دغه کار سړي سره بدي ده. نو که هر څوک هر قسم ټیکټکس کوي زمونږ او د دې په منځ کې دغه یو تسلسل جاري دی. زه دا نشم ویلی چې یاره ګنې په هر ډګر موږ کامیابېږو، خو زمونږ دغه اخلاص دی تاسو ته ما وویل چې که دی د صحافي په شکل کې راځي او که دی د سرکاري ملازم په شکل کې راځي او که دی په هر شکل کې چې راځي، خو چې د ده سره جرم شاته تړلی نو په ناکابندۍ کې به خامخا د ده سره دغه تلاشي به دا اخیستی کېږي. پبلک ته زما دا میسج دی او دا زمونږ ریکویسټ دی چې دا چیک پوسټونه او دا تاڼې او دا تحصیلونه دا د عوامي مفاد لپاره جوړ دي. د بدقسمتۍ نه مونږ الکشن ته په غلط طریقې استعمالو، نو په چیک پوسټ باندې زه بیا دا اپیل کوم چې 2 منټه ودرېده مونږ برداشت کړو. نو زما خیال دا دی چې دا فلټر به شي، ښه به ښه شي او بد به بد شي. سهیل باچا که وګورئ چې ملغلرې هم خلک تلاش کوي که نه، نو څومره پسې ځان کړی. دغسې چې ته جرم نه شاته سړی په جرم کې ګیری، دا جرم والا ځان د بچ کولو لپاره 1000 قسم سوچونه کوي. نو زمونږ کوشش جاري دی، مونږ انشاءالله د عوامو د مفادو مطابق چې دا کفر دی چې په دې چرسو شرابو او خاص کر آیس د آیس کې به زه تاسو ته خبره وکړم. اګر چې مونږ 50 ګرام آیس نیولي دي، تاسو ته پته شته دغه سړی وایي چې دا 50 ګرام آیس ته دې ما په څو کرایه باندې نامه راغېستي وو، او دا معمولي شی دی. 50 ګرام څه شی دی؟ اوس 50 ګرام ته د ګاډي نه سړي نه راوباسې که نه، لږ ټایم خبرې که نه، بیا هغه ځای کې پبلک سره لږ شانته سوچ بل پیدا شي چې یاره دا پولیس هسې ځای بې ځای تنګول کوي. نو زمونږ بیا خلکو ته، عوامو ته، خاص کر زمونږ د سوات باشندگانو ته او د دې علاقې معززینو ته، د دې علاقې شهریانو ته دا اپیل دی چې راځئ چې په دې کار کې موږ په شریکه باندې د دې خلکو خلاف شو. دا خلک نه لکونه دي او نه زرونه دي، دا په حساب باندې په شلونو کې کسان دي. نو چې زمونږ د لکونو خلکو ته دا شلو والا خلک نقصان رسوي، نو زمونږ دا عوامو نه اپیل دی چې راځئ د شلو کسانو ته 10 کسانو ته یو شو چې د دوی دا خراب عزایم چې دي دا ناکام. دلته یو سوال پورته کېږي چې بیا د لنډاکي دغه اسپایان یا انچارج دغه خلاف بې شماره شکایتونه هم راځي، هغه تاسو ته راځي، ډي پی او سوات ته چې د اطلاع کېږي، ډي آی جي په نوټس کې راځي یاره مونږ انچارج تنګ کړو. مونږ نو دغه بیا څنګه ډیل کوئ؟ بیا مشران په دې باندې څنګه کوي؟ مونږ همیشه دا خبره کوو چې مونږ ته زمونږ سره یو پولیس افسر سره په دغه چیک پوسټ باندې یو میا کم از کم چې ډېر هم کم نو د یو پولیس افسر سره به زر خلک خبرې کوي، او زمونږ د پیشاورانه صلاحیتونو په بنیاد باندې مونږ د زرو خلکو خبرې اورو. خو دغه زر خلک چې دي که نه، دا زمونږ د یو پولیس افسر خبره نشي اورېدی. خو دا یو پولیس افسر چې د زرو خلکو ته خبره کوي، نو دا د دې د پیدې کوي. په دې کې زمونږ څه ذاتي خبره نه وي د پولیسو. نو زمونږ همیشه دپاره پبلک ته دا اپیل دی چې تا به 10 غنټې مزل کړی، 15 غنټې مزل به دې کړی، 1 غنټه مزل به دې کړی، 20 منټه مزل به دې کړی، خو که دې چیک پوسټ ته رالې او په دې چیک پوسټ کې د انسانیت چې کوم تقاضا را پای ودرېدي، د ښه شهري چې کومه تقاضا را پای ودرېدي او خپل تعارف کې په ښه طریقه وکړو، نو زما خیال دی چې تا دغه پولیس والا ړم وګاټو او تا خپل د وطن چې کوم د وطن خلاف خلک کار کوي د هغوی سره شکلي دې وکړه. نو دې سره د حوالې سره موږ ته کمپلینټ راځي، خو زه به تاسو ته یو خبر وکړم چې کمپلینټ همیشه چې ابای شي، یعنی لږ شانته کې تضاد پکې ډېر زیاتي، خبره ډېره چوته زیاتره کمپلینټونه تضاد دي. نو په هغې کې دا شعري چې دی د ټیک وایي چې یاره ما سره خبره تیزه وکړه، خو د دې تیزې خبرې ماحول پیدا کولو کې هم د دغه چا سره چې خبره د پولیس افسر کوي دا کردار د مذهبي کورنۍ سره تعلق دی او ماشاءالله په مذهب باندې ډېر زیات فوکس دی. د روژې دا میاشت د برکتونو ډکه، د سمګلرانو دا اکټیویټیز او بیا د لنډاکي پولیسو دا رویه چې هغه وایي چې بس موږ قرآن خوړلی دی، زموږ نه به چې دی نو چرس او شراب دا به سوات ته نه انټر کېږي. او دغه رنګې ډي پي او سوات زیات فوکس دا دی چې یاره لنډاکي ما ته ټیکې ما سوات چې دی به برابري. نو د دې سمګلرانو مابین یا ستاسو مابین دا په مخه دا مال نوی کېږي، هغوی نه قلاریږي، نو څه به کېږي؟ لکه خبره به کم ځای ته ځي. ګوره سهیل باچا داسې کار دی که نه چې دا کوم خلک د دې کار عادت دی که نه، د دوی د عادت چې دی که نه دا هر څه نورېږي خو عادت نه نورېږي. نو دا خلک د دې شاته د غریب شهري یا د خلکو نه ډېر لویه پیسه اخلي،
مثال کې طور باندې په دې یو سیز باندې چې دا راوړي د کرایدار پکې ځان لای سمګلر چې دی هغه مال چې دی کم د ترسي چا د رسي هغه ځان لای نو د دې مختلف خلک په دې کې سټیک هولډر انواري نو زه د کرایه والا ته یم چې د خدای په باندې ځان لوړې کار ګورئ چې تاسو په کرایه باندې د پېښور نه دا شیدونه راغستي ګاڼې هم نه سرکاري شي او په تاسو هم په جیلونو کې پرېوځئ په کار ده چې دغه سړی په خپله راوړي که نه نو دا زیات چې راوړي نو دا په کرایهدار راوړي نو زما خو د کرایهدار ته دا فیل دی چې د بل دپاره خپل ځان چې دی نو مطلب دا د عدالتونو او د تکلیفونو او د مصیبتونو څخه مخ کوئ او من بلیک لسټ کوئ او دې په ځای باندې بل څه جایز روزګار کوئ که ټیکسي چلی خپل جایز ټیکسي چلوه دې وخت د سټوډنټان او زموږ د معاشرې ډېر ینګ هلکان تاسو اوري او اکثر ستاسو انټرویوانې خوښوي هم د آی سی ډي دا د دغه یم کول لپاره راځي او د هغوی نسل کشي پې کېږي هغه د دې لپاره غلاګانې کوي د مور و پلار سره دوکې کوي ایون دا چې د کور ګاډۍ اغوا کړي وایي دا ما چې اغوا کړو او د دې آیس دپاره خرڅ کړی داسې کیسونه ریپورټ شوي دي نو د دې آیس متعلق دغه سټوډنټان چې دا وخت ګوري دغه د قوم چې به څوک سپورټ کوي دغه ماشومان دي ګوري هغوی ته به څه وایي د آیس په اړه سهیل باچا داسې کار دی که نه چې د ژوند سټیجز دي او په ژوند کې د ټول نه بهترین سټیج چې دی که نه دا ځوانۍ دی د دې شانته کې بل لکه بهار چې څنګه موسم راځي که نه موسم بهار نو چې په بهار کې باران نه وي که نه او ګلۍ پې وشي یا پې بل صافت راشي نو د بهار خوند ختم کي ټیک ده نشه چې ده که نه دا د ژوند دپاره او بیا د ځوانۍ دپاره یو ناصر دی د انسانانو هغه خداداد صلاحیتونه چې دي که نه او کم چې د قوم او د ملک او د انسان دپاره بذات خود د پیدې دپاره الله تعالی ورکړي دي د دغه صلاحیتونو نه دا نشي چې دی دغه انسان محرومه کوي نو که فرض که یو ښه ځوان په یو ښه ماحول کې پاتې شي او ښه ډاکټر ښه انجینر ښه لیکچرر ښه پروفیسر ښه ډاکټر ښه پولیس افسر ته جوړ شي نو ستاسو څه خیال دی د ده به څونه عزتي په معاشره کې او که موږ د دغه نشې د لعنت شاته سوچ وکړو نو د دنیا د آخرت مالی او جانی نقصان پکې دی څه پیدا پکې نشته نو چې په یو څیز کې بذات خود پیدا نشته نو د هغې دپاره ځوانانو ته زما دا میسج دی چې د نشې شاته چې دی ستا ژوند چې دی دا تباه دی او که ته د ژوند سکون لټې نو ته په خپله باندې د ژوند د تباهۍ دپاره اسباب په دې نشه کې چې دي شاته پراته دي ځان په معاشره کې د معاشرې هغه رکن مه جوړوه چې ستا نه بیا خلک د معاشره داسې ده چې خلک درته بیا په کم نظر ګوري بلکې ځان د معاشرې هغه پرد جوړ کړه چې خلک دې په لاره او په کوڅه کې او په وطن کې په جنازه کې په عیدګاه کې په مسجومات کې قدر کوي او درته خفه کېږي چې د ژوند ستا کوم ښکلا ده چې هغې ته سړی خفه شي نه چې ستا د ژوند دا کوم تا ماحول جوړ کړی چې دې نه نفرت وکړي سپي صاحب اخرانه مختصر یو تپوس ته نه کومه چې هغه ډېر اهم هم دی د سمګلرانو لپاره د زرعي ورانکارو لپاره په ټول سوات کې دي داسې سپین ږیري داسې بزرګان داسې چوګان څه ینګ هلکان څه اسپایان دا دې څنګه راغونډ کړي د ډي پي او سوات ډي آی جي صاحب درسره څنګه په دې باندې کمیټډ دی یاره تا د ټول سوات نه هغه ټیکنیکل کسان زموږ سب ډویژن ته راغوښتي دي او شکایتونه باندې هم ډېر کېږي چې یاره دی اوس خدای پاک په دې 28مه شپه بدل کړي چې مونږ دا خپل سا چې دی دا په قلار روان نو د دې په حواله دې څه داسې فارموله کوي بس سهیل باچا یو خبره ده اخلاص کوه مونځ هم په اخلاص کوه او ډیوټي هم په اخلاص کوه او چې عبادت هم د اخلاصي او خدمت هم د اخلاصي نو خدای پاک چې دی د هغې چې که نه چې د هغې به غټه شیله ورکوي او د فرهاد شیرینۍ دا قصه چې ده که نه دا د دې شاته دا څه شی نشته دی چې ګنې په پلاني ځای کې فرهاد خښ دی او فلاني ځای کې شیرینۍ خو د غر سوري کولو خبره چې ده که نه نو په دې کې اخلاص شامل دی نو دا ټول مخلص خلک دی او زما په یقین دی چې ښه ټیم دی ښه کار کوي او یقین وکړه چې داسې نوکري بیا مزم کوي او دا برکتونه دی په بچو باندې مې دا برکتونه په دې پولیس په دې معاش په دې اداره باندې وي او زما خیال دی چې موږ په څه باندې حل په اخیستی دی که نه او په هغې صبر وکړو نو زموږ نه به زموږ رب هم راځي او دا 20 کروڑ عوامو دا حقوق چې دي د دې به خامخا زموږ نه چې تپوس کېږي نو لږ شانته به د ډے آف د ججمنټ به لږ سرخوري الله دې موږ له توفیق راکړي په امر بالمعروف و نهي عن المنکر کې زموږ کوشش دی او زما په اخر کې زما د خپل استسوات د علاقې د سیمې د مشرانو ته یو ریکویسټ دی او هغه دا دی چې د خپلو کشرانو په اکټیویټیز باندې نظر واچوئ او د دوی سره په جبر باندې خبره ونه کوي بلکې دوی سره په محبت باندې او په مینه باندې او په خلوص باندې او د دوی تربیت داسې وکړي خپل ځان ته رانږدې کوي
دا په جبر نه کیږي، دا په مینه او محبت او په مشقت کیږي. لږ شان خواري وسو کوي چې دا زمونږ د نن ګلونه چې دي دا د نن ښکلا چې دا زمونږ د مستقبل ښکلا وي. کور مو آباد. درنګ جهان مننه. د مسره اس ډي پی او باچا حسن چې کمانډ کوي د دې سب ډیویژن بریکوټ او بیا په ډسټریکټ کې هم اکټیویټیز کوي، خو زیات فوکس په لنډاکي، په کړاکړ او په ګوړه چک پوسټ په دی وی چې دا زموږ د سوات درې ورونه چې دي دا په امن باندې په هغې کې د محمد رحمان د راتلو سره یو طرف ته منشیات فروش نور هم په پریشانۍ کې مبتلا شو، نو بل طرف ته دلته د انویسټیګیشن ټیم د مشرف خان اکټیویټیز او د هغوی شپه او ورځ محنت چې دی هغه هم دا سمګلران په دې ستومانې چې دا انویسټیګیشن پنګ پسې سخت وشي، بیا دوی چې دی پرېږدي نه شاته لګیایي چې دا چاله تلل نمبر ټریس کوي، دا کوره پورې ځغلی چې دا مال به کم ځای کوزیږي. نو دا ټول چې دی دا اعزاز د سوات پولیسو حاصل دی او د سوات پولیس اعزازي په دې دی چې د دوی ګیټونه چې دي درې هغه دا وخت ټینګ دي. په دغه رنګ ډي پی او سوات چې دی په خپل انټروی کې هم دا ماته ویلي چې د لنډاکي چک پوسټ چې دی په هغې زه ډېر زیات مطمئن یم چې د دې نه به سمګلینګ ماته سوات ته نه داخلېږي. نو تاسو د دې نه اندازه ولګوئ چې د روژه ماتې نه لږه شي په مخکې د دې شرابو راتلل، بیا د چرسو راتلل او بیا آیس راتلل چې دا آیس چې دی د ینګ کول لپاره ډېر زیات د خطرې باعث دی. نو دغه لنډاکي چک پوسټ دونه ټینګ ساتل، په هغې باندې دومره د ډیوټۍ فل فلیج اکټیویټیز کول، بیا د کرونا وایرس چې کومه وبا ده، لاکډاون دی، کم ګاډي راځي کم نه ځي، دا ټول مینج کول یقینا چې د لنډاکي پولیسو چې دی هغه د ستاینې وړ دی. په دغه رنګ ډي پی او سوات د دوی لپاره اعزازي د انعامات چې دي هغه به هم د ایس ډي پی او په لاس باندې په تیر پروګرام کې تاسو ته مخامخ راولو. د منشیات پروشو د پاره چې دی واضحه میسج رالو چې د سوات پولیسو وایي چې موږ د خپل کار نه قلاریږو او منشیات پروش چې د خپل کار نه قلار شي. د کیمرامین از حسین سره سهیل باچا، غالېګې سوات.